بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا میاشت د شعبان میاشت ته دې ته موږ شو قدر وایو. د دې نه فوراً بعد رمضان شروع کیږي. د شعبان میاشت په حقیقت کې یا د شو قدر میاشت په حقیقت کې د رمضان د تیاری میاشت ده. دا د رمضان نه مخکې د دې نه فوراً بعد بیا رمضاني. څنګه چې مونږه د امتحان دپاره پریپس ورکو او د پریپس یا د پریپریشن کې تیاری کوو د هغې امتحان دپاره یا د یو غټ میچ ته کېدو دپاره د هغې نه مخکې پریکټس کوو. دغه رنګې د رمضان د میاشتې نه مخکې د شعبان په میاشت کې مونږ پریکټس کوو چې د رمضان میاشتې ته تازه او تیار شو. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې میاشت کې روژې ډېرې نیوې، ځکه چې د رمضان روژو دپاره د رمضان نه مخکې نفلي روژې دا یو قسم له د رمضان پریکټس و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې چا ووې چې کم ایو صوم افضل، کم یو روژه ډېره غوره ده؟ د حضرت جواب و صوم شعبان تعظیما للرمضان. د شعبان روژه ډېره غوره ده ځکه چې دې کې د رمضان تعظیم دی. ته ویلی شي د رمضان میاشت یو قیمتي میاشت ده او د دې د راتلو نه مخکې امت تیاری کوي او د دې د تعظیم دپاره امت چې دی هغه د شعبان په میاشت کې نفلي روژې ډېرې نیسي. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي لم اره سام من شهر قط اکثر من صیامه شعبان. ما رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو میاشت کې دوره په ډېرو روژو نه دی لیدلی لکه څومره چې به په شعبان کې روژې نیوې. او بیا حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې زما د ماهوارۍ کمې روژې چې زما په ذمه به وې ما به هغه اکثر شعبان ته راښکې چې د حضرت سره په پیشمني کې او په افطاري کې شریکه شم. گویا کې د سیرت نه دا پته لګي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې میاشت کې روژې ډېرې نیوې، نو د نفلي روژو اهتمام په دې میاشت کې پکار دی. بیا په دې میاشت کې خصوصاً په هغې وخت کې پکار دی چې دا د میاشت په ختمېدو نه راغلي، ځکه چې شریعت دا نه برداشت کوي چې یوه روژه دې د بلې سره میلاو شي او په هغې کې د اضافه وکړي. شریعت په دې ډېر زیات خفه کېږي، دې ته بدعت وایي. د دې وجې نه شکي روژه به وایي نه نیسئ، ځکه چې د الله د طرف نه په تا باندې کومې روژې فرض دي، مثلا هغه 29 دي په هغې میاشت کې یا 30 دي او ستا د شکي روژې د وجې نه 31 کړې، دا ته اضافه وکړه او اضافه باندې شریعت خفه کېږي. نو په شعبان کې چې کم خلق نفلي روژې نیول غواړي پکار ده چې د 20-25 نه مخکې دا عمل وکړي. او بیا په دې روژو نه علاوه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په دې میاشت کې بل کم کار کاو هغه دا چې دعا به یې کوله چې خدای مونږه د رمضان میاشت ته په خیر ورسې. اللهم بارک لنا فی شعبان، د رجب نه به یې شروع وکړه اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الرمضان. زما ستا دپاره پکې همداره چې دعا به غواړو چې الله پاک مونږ په خیر سره رمضان ته ورسوي او رمضان ته تر و تازه او خوشحاله روان یو، ځکه دا ډېره برکتي میاشت ده. یو بل کار چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم کاو هغه دا چې د خپلو ملګرو تربیت پې کاو، هغې به یې تیارول. دې ته استقبال رمضان ویلی شي. نو سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه نه چې کوم حدیث نقل دی چې خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی آخر یوم من شعبان، د شعبان په آخر کې موږ ته نصیحت وکړو او موږ ته د رمضان قیمت وښو. وقد اضلکم شهر عظیم شهر مبارک شهر فیه لیلة خیر من 1000 شهر. زما ستا لپاره پکې دا سبق دی چې د شعبان په میاشت کې موږ خپل ملګري، خپل کسان، خپل شاګردان او خپل خپلوان په دې باندې پوه کړو چې که خیري یو میاشت را روانه ده چې د هغې نه رمضان نوم دی او هغه ډېره قیمتي ده، د هغې دپاره خپل ملګري تیار کړو. دې ته په لنډو الفاظو کې موږ استقبال رمضان ویلی شو. د رمضان په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم کارونه د حدیثو نه پته لګي هغه یا د نصف من شعبان، د شعبان نیمه
یعنی 14 او 15 د 14 او 15 درمیانی رات چې هغه به څه کال انشاءالله په 2024 کې د راتلونکي اتوار ورځ او د پیر د ورځې په منځ کې چې کومه شپه ده یعنې د پیر شپه یا د څلورمې شپه هغې ته نصف من شعبان وی د دې د قیمت باره کې ویلي او دې ته په عامو الفاظو کې موږ شب برات وایو دا علماو چې د دې تحقیق کړی دی نو حضرت مفتی تقی عثماني باندې د الله رحم وکړي د هغه د وینا مطابق په دې سلسله کې تقریبا د 19 صحابو نه روایتونه نشر دي په دې کې کو بعضې روایتونه کمزور هم دي خو چونکې دا روایتونه ډیر دي او دې کې بعضې روایتونه داسې دي چې هغه ته اګنور کولی نشي نو د شب برات اهتمام موږ له پکار دی ځکه چې د دې شپې قیمت شته او په دې قیمت نه فایده اغستل پکار دي د حدیثونه دا پته لګي چې په دغه شپه باندې الله تعالی دعاګانې قبلي الله تعالی خپلو بندګانو ته متوجه او د حدیث الفاظ داري چې الله له طرف نه آواز راځي چې هل من مستغفر فاغفر له څوک شته چې د خپلو ګناهونو معافي غواړي چې زه ورته معافي وکم او هل من مسترزق څوک شته چې هغه رزق زمانه غواړي زه وله رزق ورکم او هل من سائل څوک شته چې سوال کوي فاعطیه چې زه وله سوال پوره کم نو په دې میاشت کې زما ستا دپاره چې دا کومه د شب برات شپه ده دا ما تعالی ضایع کول نه دي پکار په دې شپه کې چې کوم کارونه رسول الله صلی الله علیه وسلم کړو نمبر 1 اوږده نفلونه یې کړو نمبر 2 قرآن تلاوت پکارو نمبر 3 د ذکر اذکار هغه کلمې چې عام خلق ویلی چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد لا حول ولا قوة الا بالله یا کلمه طیبه دا ذکر زیات کول او څلورم نمبر کار چې په دې شپه کې ما تعالی پکار دی هغه دی چې د الله نه پکې ډېرې دعاګانې غواړو کم کارونه چې په دې کې نه دي پکار هغه دي شرشری چلول یا هغې کې ځای په ځای باندې چراغان کول یا په هغې باندې الوا پخول یا په هغې شپه باندې یو اجتماعي پروګرام کول او په خلقو روټۍ خوړول نه دا انفرادي عمل په دې کې به ډېر قیمتي په دې موقع باندې چې چونکې د الله تعالی د طرف نه پخپله د دعا د قبلېدو نو یو احتیاط په دا کو چې یو حدیث دی چې په دې شپه ټولو خلقو له الله معافي کوي خو دوه بدقسمته خلق داسې دی چې هغه نه معاف کوي نو موږ به هغه دوه صفتونه د ځان نه لرکو یو ته ویلي هغه کس ډېر کسان دي خو چې کم ذکر شوی دی یو دا چې کینه کرنے والا چې کم سړی کینه کوي او بغض کوي د خپل مسلمان ورور دپاره چونکې دی د مخلوق د الله د مخلوق سره ضد کوي او اکثر موږ وایو که نه چې کافر دی وګټي خو چې دی ونه ګټي او کافر له به ورکم خو ده له به ورنه کم دا ځکه چې دا یو مسلمان ورور سره ته کینه کوې نو که دا کینه ته کوې نو د شب برات په شپه باندې ستا مغفرت نه کیږي ځکه کینه کرنے والا دی نه الله مرور دی هغه وایي ته هغه سره روغه وکړه ته د مسلمانانو بدخوای نو زه دې مغفرت نه کوم نو زما ستا لپاره پکې دا سبق دی چې کوز به موږ کې د کینې یو صفت وي نو موږ له پکار دی چې دا د اوس نه ځان نه وباسو چې نن د هفتې ورځ ده نو د سبا د اتوار ورځ ده نو د اتوار او د پیر په منځ کې چې کومه شپه ده چې دا شب برات زموږ نه ضایع نه شي دویم نمبر کس چې ویلی هغه دی متکبر چې څوک تکبر کوي تکبر په حقیقت کې د الله صفت دی او دا سړی د الله سره پرځول کوي نو یو سړی چې د الله سره پرځول کوي د ده معافي نه کیږي او یو چې د الله د مخلوق سره کینه کوي د ده معافي نه کیږي د تکبر په باره کې ویلي دي چې هغه سړی چې هغه د تکبر د شو کولو دپاره مسبل ازار چې خپل پرتوګ خپل لنګ خپل پینټ دغه نه د پړکو نه ښکته ساتي دا چونکې د تکبر یو نښه ده دا په الله باندې ډېر زیاته بده لګي او یو حدیث الفاظ دي من جر ثوبه خیلاء کم سړی چې د خیال نه ډکي او کم سړی چې د تکبر او د غرور نه ډکي او هغه خپلې پیسې په ځان پسې د پوندو د لاندې کوي یا خپل لنګ په ځان پسې راکاږي صادر په ځان پسې راکاږي لم ينظر الله الیه یوم القیامه د قیامت په ورځ به خدای پاک د تا ډګوري نه نو دا ډېر د خفګان خبره ده نو که دا صفت په موږ کې وي نو چې د دې شب برات تر راتلو نه مخکې د ځان نه وباسو ځکه چې یو بل حدیث دی العز ازاري والکبریاء ردائي عزت خو اصل کې زما لنګ دی او کبر چې دی دا زما صادر دی په عربو کې دوه قسم لجامې به یو به لنګ و یو به صادر و زموږ دا کمیس پرتوګ نه نو په هغه ټرمینالوجي کې ویلي چې الله وایي چې دا زما دي نو که ته فرض که کبر کې یا ته ځان عزتمن ګڼې وایي چې نور خلک خو هېڅ نه دی نو فمن نازعنی منهما شیئا ته زما سره جنګ کې زمانې په زور اخلي یا عزت زمانه اخلي یا دغه د تکبر او غرور زمانه اخلي نو عذبته زبد العذاب درکم بل ځای وی قسمته زبد ټوکړې ټوکړې کم
نو دا د الله تعالی د خفګان یو ډیر سخت الفاظ دي. نو موږ له پکار دي چې د شباني شب برات نه مخکې د ځان نه دوه خویونه وکاږو. چونکې په دې کې کم کارونه چې موږ له کول دي په هغې کې یو دعا غوښتل دي او دعا په دې کې قبلیږي ځکه الله تعالی په خپله وایي تاسو وغواړئ. نو په دې موقع باندې موږ چې په دعا کې یو څو خبرې د پاکستان په حواله دي چا یېرې نه کو. زموږ غټه مسله د فلسطین وه. نو د فلسطینیانو امداد خو څه کوي خو اوس PSL میچ روان دی او وایي چې پاکستان مقتدره طبقو په هغې کې د فری فلسطین د بینر د لګولو اجازت نه ورکوي. نو ته ویلی شي چې موږ د خدای د دشمنانو ملګري یو، د خدای د دوستانو د مظلومانو نه یو. دا یو ډېر د غټ غم خبره ده. نو چې موږ په دغه شپه باندې د الله نه د فلسطینیانو دپاره او د مسجد اقصا دپاره دعا وغواړو چې دا زموږ نه پاتې نه شي. بله یو سینسیټیو ایشو چې اوس نن سبا راغلی ده د عدالت د سپریم کورټ فیصله ده. هغې کې د چیف جسټس باندې ډېر سخت الزامونه لګي. الله دې ورته هدایت وکړي، خدای دې ورته د عظیم ګناه معاف کړي. دا دومره غټ ګناه دی او دا دومره غټه سینسیټیو او حساسه مسله ده چې ته ګورې نه صحابه و نواله تر دې وخته پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم پیشنګویي کړی چې 30 کسان به د نبوت دعوه کوي. نو چې چا د نبوت دعوه کړې ده نو په هغې باندې صحابه و نواله تر اوسه پورې هر مؤمن ډېر زیات خفه کېږي او وړی پې خوږېږي او وړی پې ټوکړې کېږي. د دې غټ ثبوت دا دی چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس په امت کې قیمتي شخصیت دی. او یو روایت دا دی چې د امت ټول اعمال یو طرف ته کې او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه عمل بل طرف ته کې، نو د ابوبکر صدیق غونته کې شخصیت عمل به پې باری او درون شي. خو هغه ابوبکر صدیق خلیفه دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس د دنیا نه تللی دی. خو یو سړی دی چې هغه د نبوت دعوه وکړه او خاتم النبیین عقیده ختموله. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه اگر چې په صحابو کې نرم خویه مشهور خو هغه د هغه خلاف د جهاد اعلان وکړو. اته ګوره د صحابو تعداد په دغه جنگ کې 13,000 او د هغه ملګري 80,000 او 70,000. د 70,000 کسانو سره 13,000 کسان چې جنگ کوي او دا څه دپاره؟ صرف د ختم نبوت دپاره چې بل پیغمبر نشي کېدی. او په هغې کې چې کم کسان شهیدان شو ته به حیران شي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واله د بدر غزا وه، د احد غزا وه، د خندق غزا وه، د تبوک غزا وه، د خیبر غزا وه، فتح مکه وه. په دې ټولو کې ټوټل کسان چې صحابه شهیدان شوي دي د هغې تعداد 259 دی، 259. ته ویلی شي 250 دی اپراکسیمیټلی. او بیا په دغه غزا کې په دغه د ختم نبوت دا غزا چې وه چې کوم جنگ یمامه ورته وایي په هغې کې صحابه 1200 شهیدان شوي دي. ته ویلی شي دا مسله دومره سینسیټیو ده چې ټوټل صحابه چې هغه ته د 250 تقریبا شهیدان شوي په ټولو غزاګانو کې. خو نن ابوبکر صدیق غونته شخصیت د 1200 صحابه قرباني ورکړه خو د ختم نبوت باندې داغ پرې نه خود. نو دا یو ډېره خطرناکه مسله ده پاکستان دپاره. موږ به په دې شپه دعا غواړو چې چا غلطي کړې ده الله هغې ته د هغې غلطي معاف کړي او هغې له د توبې توفیق ورکړي او الله تعالی دا ایشو په خیر سره حل کړي. دریم نمبر خبره چې د پاکستان په حواله د هغه الیکشن نتایج دي چې د اکثر خلق د الیکشن د نتایجو نه مطمئن نه دی او وایي چې په دې کې ټګي شوې ده. نو څنګه چې قادیانان د دین په لحاظ سره زموږ سره ټګي کوي او زموږ قرآن یې اخیستی په کې خپلې خبرې لیکلې وایي دا قرآن دی، هغې ته قرآن وایي او د قادیاني ښځې ته ام المؤمنین وایي او قادیانانو ته صحابه وایي دا پیشاړي دي. نو څنګه چې دا پیشاړي دي داسې چې کومو کسانو په الیکشن کې داندلي کړې ده نو هغوی په جمهوریت په قوم پورې پیشاړه کوي او قوم یو بل ته برن دی. نو چې موږ په دغه شپه د خدای نه وغواړو چې الله تعالی د دې یو ښه حل راوباسي چې پاکستان د دې بحران نه په خیر سره وځي. یو بله خبره چې د دې نه پس سبانۍ ورځ ده دې ته بیا لکه مثلا د پیر ورځ چې نو په دې ورځ د روژې په حواله باندې خلق تپوس کوي او د خلقو سوچ چې چېرې دا روژه څنګه ده. په دې سلسله کې د علماو خبر ده چې یو حدیث دی صرف او هغه حدیث دا چې په دې ورځ باندې روژه نیول پکار دي. خو د تحقیق مطابق وایي چې دا حدیث کمزوری دی، کمزوري نه زیات دا موضوع ښکاري. تقی عثماني صاحب وایي چې دا موضوع ښکاري. د دې وجې نه په دې بنیاد باندې په دغه ورځ باندې روژه نیول چېرې دا یو ښه ورځ ده 15مه ده نو دا ویک پوینټ دی، د دې بیس نشته، د دې بنیاد نشته. نو ما تعالی پکار دی چې په دغه ورځ کو روژه نیسو نو د هغې نور انډیکیټر شته. نمبر 1 یو انډیکیټر دی چې د پیر ورځ ده
او د پیر په ورځ باندې روژه نیول رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی چې نیوه به جو موږ یې ځکه نیسو چې د پیر ورځ ده. یو بله انډیکیټر یې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د شعبان په میاشت کې روژې نیوې نو موږ ځکه روژه نیسو چې دا د شعبان میاشت ده. یو بل انډیکیټر دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به 13 14 15 باندې روژې نیوې نو دا 15 تاریخ دی نو ځکه پې موږ روژه نیسو. خو دا انډیکیټر چې نصف من شعبان دی دا ویک دی نو دا به نه کنسیډر کوو په دې ورځ په دغه وخت باندې په دغه ورځ باندې نیت کول د روژې دا مناسب نه دي او که فرض کې یو سړی نیسي نو د هغې دپاره نور ګراونډز شته. یو بله خبره دا چې ما ته د دې وخت نه تیاری شروع کړو چې موږ به انشاءالله رمضان به راځي او د رمضان نه به فایده اخلو. د رمضان کې چې کوم کارونه رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي او صحابو ته او هغه ایکسټریک رایستلی دی نو نمبر 1 په عباداتو کې به ځان ډېر ستړی کاو. عبادات में अपने आप को तकाते थे نو موږ هم په عباداتو کې ځان ډېر ستړي کوو. نمبر 1. نمبر 2 الله سے گریه وزاری کرتے تھے ډېر به جړل. دعا د قبلېدو دپاره دا یو څلور خبرې حضرت عیسی علیه السلام ته الله کړې وې اوحى الله الی عیسی عیسی ته الله وحی وکړه نو ورته یې څه وې چې که ته ماله راکې او سره راکې من خشوع من بدنک خشوع ستا په من بدنک خضوع ستا په بدن کې خضوع ومن قلبک خشوع استا پړه کې خشوع انړه دې مجازي کوي بدن دې مجازي کوي او ومن عینک دموع د سترګو نه دې اوښې راوځي نو زه به بیا ستا دعا قبول کړم. نو گویا کې موږ چې دعا غواړو نو پکار ده چې زموږ بدن خشوع کوي زموږ بدن خضوع کوي زموږ زړه خشوع کوي او زموږ په سترګو کې ووښي. خو بل کار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې موقع کړی هغه دا چې انفاق به یې کاو خرچه به یې ډېره کوله او خیرات به ډیر کاو. نو د الله په لار کې پیسې لګول په دې وخت کې انفاق زما ستا دپاره ډیر ضروري دی. نو که ستا وس زما ستا کیږي نو د انفاق بهترین ځای د یتیم سره ښه کول دي. او په مونږ په بونیر کې په خصوصا په تورسک کې چې کم دغه رخ شوی دی د یتیمانانو دپاره کم سنټر رخ شوی دی نو ما تعالی پکار دی چې په هغې کې چې یتیمانان به وي تقریبا 50 کسان به وي په یو یتیم باندې به 6,000 روپۍ میاشت خرچه راځي. نو که یو یتیم ما ته سپانسر کو او هغې له پیسې ورکو نو الله تعالی د الله رسول وی انا وکافل الیتیم کهاتین زه او د یتیم کفالت چې څوک کوي موږ دواړه به په یو ځای کې یو نو زما سره په کرسۍ یو ځای ناسي. دا ډېره غټ اچیومنټ دی. نو موږ په سګرټو پیسې لګو په نسوارو لګو په ډزو لګو او په موبایل لګو زموږ په موبایل باندې روزانه ډېره شی خرچه راځي. نو د کو دا پیسې موږ هغې طرف ته ټرانسفر کوو نو د هغې دپاره اغوش کې چې کوم پروګرام دی چې په هغې کې ته ډونر کانفرنس یي په هغې کې ډونیشن وکړې دا هم د هغې دپاره یو ښه موقع ده. زمونږ د دې شب قدر د مناولو دا یو څو خبرې دي. نمبر 1 موږ په دې کې نفلي روژې نیسو. نمبر 2 موږ په دې کې شب برات کې به د الله نه دعاګانې د خپل ملک قوم وطن او فلسطینیانو او د عدلیې او د انتظامیې او د الیکشن د خیر دپاره غواړو. او بل دا چې موږ به خپل جیب ته لاس کوو د دې کو موږ مالدار یو او کولی شو نو موږ له پکار دی چې موږ په اغوش کې خپل یو یتیم سپانسر کو. که دا نه شو کولی نو موږ بیا محرومه نه یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چا تپوس وکړو وی چې ایو صدقت افضل کومه صدقه غوره ده نو هغه ورته وی صدقة الرمضان په رمضان کې صدقه ورکول غوره دي. دا د رمضان راتلو والا دی موږ په دې کې صدقه کو. بیا وی چې د چا صدقه ښه ده نو حضور وی جهد المقل یو سړی غریب دی 200 روپۍ یا 500 روپۍ دیاړي ده هغه چې 100 روپۍ ورکړي دا ډېر قیمتي دي. د هغې سړي نه چې هغه سره په 100 روپۍ دي او هغه 100 روپۍ ورکړي ځکه هغه د 100 روپو نه 100 روپۍ ورکړي هغه د الله په نس دوره قیمت نه لري لکه دې دیاړي مار چې دې غریب ځان وواجو. نو که موږ غریبانان یو نو د خپل وس مطابق څه نه څه کنټریبیوشن وکړو چې زموږ په آخرت کې په کار راشي. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین.